محترمو کو چرته د یو انسان ډیر زیات لوی حاجت وي او د حاجت پوره کیږي نه که چرته یو بنده داسې وي چې د هغه مشکل وي او د مشکل حل کیږي نه که چرته یو ورور وي یا خور وي د هغه مشکلات وي حاجات وي پریشانه وي محترمو نه پوره کیږي زه نن تاسو ته داسې وظیفه ښایم چې بلې ترتیب باندې تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې پریشانۍ دا به ختم کړي الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي الله پاک به ستاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي نن چې کومه زموږ وظیفه ده وکفا بالله وکیلا ډیره زیاته زبردسته ډیره زیاته مجربه ډیره زیاته اعلی وظیفه ده چې څومره خلکو محترمو دا وظیفه کړې ده الله پاک هغوی ته ډیر زیات خیر او برکت دا ورکړی دی په خپل هم دا وظیفه وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ رشته دارو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسیږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د داسې ذات په نوم باندې چې د ځمکې اسمانونه انس او جن پوره کائنات موږ او تاسو ټولې پیدا کړي یو او درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د هغه په آل باندې د هغه په اولاد باندې محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردسته ده الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مشکلات دا حل کړي الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولې پریشانۍ دا ختم کړي الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول حاجات محترمو دا دې پوره کړي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد نه مصیبت نه تکلیف نه په امان کې ساتي زموږ او ستاسو په کورونو کې الله پاک خوشحالۍ راولي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د پریشانونو نه بچ کړي قدم په قدم دې الله پاک موږ او تاسو ټولو ته خوشحالي را نصیب کړي زموږ او ستاسو د زړونو چې کوم ارمانونه دي دا ټول ارمانونه دې الله پاک په احسن او په ښکلې طریقې سره دا پوره کړي محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته د کمال وظیفه ده ډیره مجرب وظیفه ده وکفا بالله وکیلا صرف محترمو د یوې ورځې وظیفه ده که چېرته څوک داسې وي چې د هغوی حاجتونه نه پوره کیږي که چېرته د هغوی مشکلات نه حل کیږي دا وظیفه د محترمو صرف یو ځل وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مشکلات دا ختم کړي الله پاک به ټول حاجات محترمو دا پوره کړي او دغه رنګه څومره چې پریشانۍ دي څومره ټینشن دی مصیبت دی دا ټول محترمو الله پاک دا به ختم کړي بعضې ورونه خویندې ګیله کوي چې یاره موږ ډېرې زیاتې وظیفې کوو خو زموږ دا وظیفه قبلیږي نه زموږ به یو کار هم نه کیږي یاد ساتئ چې که چېرته موږ دا وظیفه کوو د مشکل لپاره او زه تاسو ته کومه طریقه هم په دغې طریقې باندې وکړو انشاءالله العزیز ستاسو مشکل به ختمیږي دغه رنګې د پریشانۍ دپاره که څوک دا وظیفه وکړي په دې ښودلې شوې طریقې باندې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به پریشاني ختموي دغه رنګې د چا کو څومره څه حاجات وي په دې ښودلې شوې طریقې باندې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول حاجات دا پوره کړي دغه رنګه محترمو چې څومره مسلې مسایل دي دا ټول الله پاک دا ختموي ورسره تا چې کله دا وظیفه وکړله ته به د دې وظیفې کرشمات د دې وظیفې معجزه په خپلو سترګو به دا وینې ته به دا وایې چې کاش چې ما دا وظیفه یو کال مخکې کړې وې دا وظیفه دا ما یو کال مخکې کړې وې نو دونه پاورفل وظیفه ده محترمو دومره زبردسته وظیفه ده او په تاسو باندې به زیری وشي تاسو ته پته ولګي ستا پلان کې کار د څه وشو بس صرف یو وظیفه را سره وکئ وکفا بالله وکیل نو ستاسو چې څومره مسایل وي څومره حاجات وي دې ټولو دپاره دا وظیفه په خپل ژوند کې یو ځل وکئ وکفا بالله وکیل دا وظیفه تاسو وکئ نو به تاسو به یو زیری غوندې وشي چې یاره ستا پلان کې کار سر ته ورسېده ستا دا کار پوره شو ستا دا کار پوره شو انسان به دا کوشش کوي چې افسوس وکړي ارمان به کوي کاش دا وظیفه ما د چا مخکې نه ښودلې وې دونه بهترینه وظیفه ده دومره اعلی وظیفه ده محترمو دا وظیفه په خپله مو کوئ او دغه رنګې خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ یاد ساتئ محترمو چې وظیفه ډېره زیاته د کمال وظیفه ده او موږ د زړه نه وکړو پر سکونه ځای کې وکړو نو یاد ساتئ چې الله پاک به زموږ او ستاسو وظایف دا ضرور قبلوي په داسې ځای کې محترمو دا وظیفه وکړو چې هلته څوک نه وي مکمل پرسکونه ماحول وي
د زړه نه موږ دا وظیفه وکړو انشاءالله العزیز الله پاک به قبلوي. بعض وخت کې خلک وایي چې وظیفه کار نه کوي، وظیفه کار ولې نه کوي؟ و تاسو په یقین باندې نه کړي. وظیفه ځکه کار نه کوي چې تاسو پکې خبرې کړې وي. ځکه محترم وظیفه کار نه کوي چې تاسو په شور او غوغا کې وظیفه هم کوئ، ټي وي ته هم ناست یې، وظیفه هم کوئ، هلته کې خبر هم کوئ، ځکه به کار نه کوي. نو په دې ښودلې شوې طریقه باندې تاسو دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا محترم پوره کړي. څومره هم پریشانۍ د الله پاک به ختم کړي، دغه رنګه څونه مشکل دی الله پاک به ختم کړي. محترم وظیفه داسې ده چې کله تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو د هغې نه مخکې به 2 رکعته صلات الحاجت لمونځ وکړئ، ښه په اطمینان باندې لمونځ وکړئ، ښه په سکون باندې، ښه په راحت باندې. چې کله ستا 2 رکعته صلات حاجت لمونځ دا برابر شو نو بیا به د هغې نه بعد توبه وباسئ، 100 پیرې به استغفار وي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا مې ویلی شي او دا مې ویلی شي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو توبه به وباسئ او الله پاک ته به لږ وجاړئ، پروردګاره زما څونه ګناهونه دا ټول راله معاف کړي، دا ټول ګناهونه راله په نیکو باندې بدل کړي. چې یو انسان توبه وباسي، یاد ساتئ محترمو چې کله انسان په صدق باندې توبه وباسي فرمایي چې الله پاک د انسان ټول ګناهونه دا معاف کړي او داسې د انسان د ګناه نه پاک شو لکه چې دی اوس د مور پیدا شو. نو چې کله موږ توبه وویسته د وړو ګناهونو نه، د غټو ګناهونو نه، نو بیا به د هغې نه بعد موږ او تاسو وظیفې ته ایله ساز شو. محترمو نو بیا به دا وظیفه وکړو، 11 پیرې به درود ابراهیم ووایو، کم درود شریف د مانځرې ښه په اطمینان باندې به ووایو. بیا به د هغې نه بعد 1100 پیرې وکفا بالله وکیلا، وکفا بالله وکیلا، دا به 1100 پیرې ووایو. او بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیم بیا ووایو. دا به دا وظیفه محترمو ختمه کړې نه وي، الله پاک به ستا کار لازمي وکړي. دغه رنګه چې کله موږ وظیفه پوره کړو بیا به د هغې نه بعد محترمه دعا وکړو، لاس وبر کړو الله پاک ته، یې پروردګاره ته خالق زموږ یې، ته زموږ مالک یې، دغه رنګې تا پوره کائنات پیدا کړی، انسانان پیریان دا ټول تا پیدا کړي، د ټولو مشکلات ته حل کې، د ټولو پریشانۍ ته حل کې، د ټولو حاجات ته پوره کې. ای پروردګار زه ستا بنده یم او ته زما رب یې، زه تا نه سوال کوم، ته به لازمن زما نه سوال قبلې، ځکه چې زما بل درد د غوښتو دا نشته دی، یو در مې دی هغه ستا دی او زما د پلانکې کار دا ته لازمن دا پوره که. دغه رنګې که پکې خیر وي یا پروردګار پوره که، که چېرته پکې خیر نه وي خیر پکې واچوه پوره که. نیمګړی سوال به نه کوو محترم، پوره سوال به کوو او بیا به د هغې نه بعد په مخ باندې لاسونه راکاږو. او دغه رنګې دغه وظیفه خپلو رشته دارانو ته مې ویل پکار دي، دا وظیفه ګاونډیانو ته مې ویل پکار دي، څومره هم چې دوستان دي محترمو ټولو ته دا وظیفه ویل پکار دي، ځکه چې داسې قسم له وظیفې هغوی ته څوک نه ښیي، نه هغوی کولی شي. نو ستا په وجه باندې د چا مشکل حل کېږي، د چا پریشاني حل کېږي، حاجت یې پوره کېږي، دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي. نو کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کوئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.